ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. تیر جمعہ سے مدہ ارکان اسلام خبر شروع کړې وه. نن په دغه ارکانو کې د اسلام بنیادي چې کوم څیزونه دي د زکات متعلق بیان کوو. څرنګه چې مونځ په انسان فرض دی، دغه رنګې زکات هم په مسلمان مالدار انسان فرض دی. مونځ او روژه بدني عبادت دی، زکات مالی عبادت ته مال سره تعلق دی، او حج د مال او د بدن د دواړو عبادتونو مجموعه ده. هغې کې هم مال لګي، هم پکې د انسان د بدن طاقت خرچ کیږي. قرآن حکیم کې الله پاک بار بار فرمائی: اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة. یو بل سره تقریبا په 2 ځایونو کې الله یو ځای ذکر کړی دی. مونځ کوئ، پابندي کوئ د مانځه، و آتوا الزکاة او زکات ورکوئ. که سړی مونځ نه کوي هم د الله مجرم دی، او که زکات نه ورکوي هم د الله مجرم دی. د نبی علیہ السلام د هجرت نه مخکې په مدینه منوره کې زکات فرض شوی و، مانځه پسې 2 نمبر. او بیا چې نبی علیہ السلام مدینه شریفه ته تشریف راوړ، نو د زکات طریقې په مدینه شریفه کې مقرر شوې چې چاله به زکات ورکړي، په کومه طریقه به ورکړي او څومره به ورکړي. د هجرت نه پس په مدینه شریفه کې دغه طریقې د نصاب وغیره دا بیان شوې. کم انسان چې زکات نه ورکوي، قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي: یوم تبیض وجوه و تسود وجوه. د قیامت لویه ورځ د چا مخونه به سپینې او د چا مخونه به توري. کم خلک چې د هغې مخونه تور وي، تور، دا مجرمان دي. او کم خلق چې د هغې مخونه سپین وي، چهرې یې رڼاګانې کوي، مخونه یې رڼاګانې کوي، د الله دوستان او الله ته خوښ خلق دی. کم خلق چې د هغې مخونه تور دي، یو په هغې کې هغه ډله ده چې هغې به زکات نه ورکوي دنیا کې. زکات چې نه ورکوي، د قیامت پر ورځ به مخونه تک توري، او الله به د دې دا مالونه راوالي: یوم تقوى علیها فی نار جهنم، یوم تحمى علیها فی نار جهنم، فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. دا سره او سپینه او د دنیا دولت به الله راوالي، د جهنم په اور به تختې جوړې کړي. لکه دا ماشوم چې دا لرګي په تختې خط لیکي، دغسې د اوسپنې د سرو او د سپینو تختې به ته الله جوړې کړي. دغه تختې به د جهنم په اور کې ګرمیږي، او دغه انسان چې زکات په فرض و نه دی ورکړی، د هغې تندوله داغی شاگانو لا داغی اڑخونو لو پی داغونو ملاویگی. بیا بے دا جہنم پا اور کے گرمائی، بیا بے رالی
او په دې تندي ولا داغ ورکوي، په دې اړخونو په دې ټوټو او په دې شاګانو به داغونه ورکوي، اور به د جهنمي او مال به د داغې چې ځان له جمع کړی دی او د الله حق یې پکې نه ورکوو. زمارونو زکات دنیا کې سړی چاله مال ډېری بچولا قسم دې که دغه بچی دې پکار شي دغه مال کې د الله زکات ورکا، د الله حق پکې ورکا، او یاره سړی ته لکه دا راځي چې دا زکات مې ورکا مال مې کم شو، نه او زما په ذهن کې خو مال کمیږي خو د الله په قانون کې زیاتیږي. ویربي الصدقات قرآن کې الله فرمایي چې که نفلي صدقه ورکې خیرات چې سړی ورته وي، یو که زکات ورکې مال به زیاتیږي. او دا تجربه کې کم انسان چې د مال حق ورکوي او زکات ورکوي مال به زیاتیږي، او چې نه ورکوي زکات نه ورکوي نو کمال یې ډېرې می برکت په پکې نه، کمال یې ډېرې په مقدمو په غلطو سړو به تېوځي، هم به مال خرابېږي هم به دې پریشانوي. یو واقعه داسې راځي چې پخوانو امتونو کې یو سړی تیر شوی دی، یو بل سړی فرمایي چې په لاره باندې روانو ما وې دې کې یو اوریځ راښکاره شوه، وې د هغې اوریځ نه یو اواز مې واورېده اسق حدیقة فلان. د اوریځ ته غیبي اواز وشو چې ای اوریځې د فلانکي انسان باغ سیراب کا، د فلانکي انسان باغ اوبه کا، دا اواز مې واورېد. وې دې کې هغه اوریځ نه برېښنا وخته او زه چې کومه دره کې ولاړ وم د غرونو خوا کې نو د هغه اوریځ نه په هغې غرونو باران وشو او د باران هغه اوبه یو خوړ کې را جمع شوې، ما چې ته راشه دې پسې زه د اوبو پسې چې د اوبه کم خوا ځي اوچ خوړ دی او د هغه اوریځ د اوبو نه هغه خوړ ډک شو، زه ورپسې روان یم. وی زه ځمه یو لښتې ما یې د اوبه ورلې په یو نیر ورلې اوچ نیر و په هغې کې روانې دي او بیا د هغې نه یو غټ لښتې و په هغې کې هغه اوبه روانې زه ورپسې په منډه روان یم چې دا اوبه را لاندې کړم چې دا اوبه کم خوا ځي. دونه باران وشو چې دغه اوبه ترې راوبهېدې او د اوریځ نه مې د سړي نوم واورېد چې د فلانکي باغچه سیراب کړه. دا څوک دی؟ د اوبه د چا دپاره الله د اسمان نه راوغورځولې او دا لښتې په کوم طرف د اوبه پکې روانې دي ورپسې روان یم. وی تلم 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 یو پټې دی یو باغچه ده او په هغې کې دا لښتې ورننوتې د اوبه هغې ته وردن نه شوې او یو سړی پکې ولاړ دی بیلچي ورسره ده، هغه اوبو ته په انتظار ولاړ دی، هغه اوبه کله په یو باړی ورسمې کله په بل باړی ورسمې کله په بله باړی ورسمې کړې. وی دونه اوبه وې چې د هغې انسان هغه باغچه او پټې پې اوبه شو. بس حیران شوم چې ګوره پروردګاره د اسمان د اوریځ نه دې اوبه راوغورځولې او په دغه لښتي کې دې راوستې کوم لښتې چې د دې سړي پټي ته ننوتې دی او دومره اوبه دې وله راوغورځولې چې د دغه انسان هغه پټې پې سیراب شو. وی د هغه سړي نه مې تپوس وکړو چې کاکا نوم دې څه دی؟ وی ما ته یې وې فلانکې. هغه نوم یې واخېست چې د اوریځ نه ما کوم غیبي اواز اورېدلی ما ته وی زما د نوم تپوس مې ولې وکړ. وی مې چې ستا د نوم اواز مې واورېد چې په اوریځ کې دا اواز چې د فلانکي پټې سیراب کړ نو دغه اوریځ نه دغه اوبه راوبهېدې او دې لښتي کې ستا دې پټي د الله راورسولې. ته څه کې خیر څه عمل کې چې الله خالص ستا د پټي د اوبخور لپاره اوریځ راوسته اوبې ترې راوغورځولې او هغه ستا دې پټي ته راورسېدې او تا پې پټې سیراب کړ. وی ما ته یې وې چې زه خو هېڅ هم نه کوم خو یو عمل کوم هغه دا چې د دې پټي نه څومره مدن راشي نو یوه حصه په دې پټي واپس لګوم، په دې پټي باندې چې خرچه نه کوې نو پټۍ خو آمدن نه کوي، او یوه حصه خپلو بچو له خپلو رشتهدارانو له خپل کور ته وړم او یوه حصه د الله په لار کې خیرات کوم. دا مې قانون دی. زما هم ښه ګزاره روانه ده د خدای فضل دی. بچي او زه او زما ښځه چې څومره یو ښه پکې خوشحاله یو او دا یوه حصه د الله لار کې خیرات کوم او یو په دې پټي لګوم. زما وروڼو چې د الله په لار کې خیرات کې نو بیا به دله د اوبو بندوبست الله کوي. الله د اوریځ نه باران کوي. نن څه چل کوو مونږه زمونږ پټې چې میوه ونیسي ګلی پې راشي باران خو وروستو خبره ده چې زمونږ پټې به سیراب شي ګلی پې راشي هغه شته میوه مو غورځېږي خو باغونه یې ډولو سندل تباه شو باغونه ګلی شوه زول شو طوفان شو. نن تاسو څخه کال تاسو ولیدل
د للمې غنمه مولي د رسم نشته او چې کوم داسې وختونه چې هغه معمولي هغه د غنمو د هغه ګل یا د هغه غنمو د هغه چې کوم وخت کې غنم په دانه نیسي داسې افتونه پرې راځل چې هغه شتار سم تباه او برباد شو کوم ځای ته خبره ورسېدله ولې د الله حق موږ نه ورکوو موږ الله حق نه ورکوو نو د چا په مال ګلی وشي د چا په مال زول راشي د چا میوه د باغ نه وغورځېږي د چا په پټي باندې د ضرورت په وخت کې باران ونه شي او د چا په پټي د ضرورت په وخت کې د باران د حد زیات شي تبی پې راشي د الله حق ورکوه الله بری د مال حفاظت کوي او که د الله حق نه ورکوي الله به خپل قهر او غضب رلیږي دا قانون دی او ګورې دا مال دا خو د الله په اختیار کې دی الله چې چاله ورکوي چاله الله د نعمت په شکل کې ورکوي دله خدای دا نعمت وګرځوي او چاله دا مال الله ګوره د قهر او د غضب په شکل کې ورکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمایي بني اسرائیلو کې درې کسان الله په امتحان کو یو گنجیو په سر بل برګیو شکل یې خرابو او دریم په سترګو ړوند وړوند الله ولا فرشته راولېږله او په درې واړو باندې امتحان کوي یو له راغی هغه چې کوم په برګي دی هلکه څه چل دی یاره شکل مې ډېر خراب دی او خلک رانه کرکه کوي نفرت رانه کوي وی څه دې خوښ دي وی زما دا خوښه ده چې الله زما دا رنګ خشته کړي دعا یې ورته وکړه د الله فرشته وه د انسان په شکل کې رنګ یې ډېر مزېدار او خشته شو وی کوم مال دې خوښ دی وی اوښان مې خوښ دی یو اوښه یې وله ورکړه بلار به اوښه د لسو میاشتو وی دا الله دې دله پر اوښه کې برکت واچوي هغې اوښه کې الله دا برکت واچو چې هغې دونه بچي راوړل چې اوښان یو لوی لښکر ته جوړ غلامان مو شو بنګلې هم جوړه شوې او مال دولت باندې مالامال شو ابل له ورغې چې کوم په سر باندې ویښته نو هلکه څه چل دی یاره وی په سر مې ویښته نشته او داسې دا ګورې د سر را ښکلې ویښته دا هم د الله یو نعمت دی په سر یې وله لاس راښ کوئ دا اوس خشته ویښته به د الله په سر باندې راوخېږي لیک څه دې خوښ دي وی غواو سره مې ډېره مینه ده یو بلار به غوی وله ورکړه د لسو میاشتو وی الله دې پکې برکت واچوي د ده د غواو کنډک جوړ لویه رمه د غواو به په سوونو زرګونو غواګانې جوړې شوې هغې سره نوکران غلامان ټوټي هر څه الله ورکړه ابل له ورغه چې په سترګو باندې ړوند و وی ستاسې دي وی زما خو سترګې نشته نو چې دا سترګې مې وې نو هېڅ ته نه وې خو چې دنیا ته مې کتې په سترګې یې ورته لاس راښ کړه الله په سترګو روغ کړو وی ستا څه وخت دي وی ګډه چیلې هغه له یو ګډه ورکړه وی زه الله دې پکې برکت واچوي د فرشتې دوا وه او الله را لېږلې وه د یو کس د اوښانو کنډک شو او د بل د غواو میغ د غواو او د بل د ګډو چیلو او یوازې دا نه نوکرانو غلامانو بنګلې او ځمکې هر څه ورته برابر شو څه موده پس بیا ورته الله امتحان دی واپس راغی چې کوم رنګ یې خراب و او اوښان یې وله الله ورکړی هغه له راغی و د پاک ازور شکل وله راغی څو کاله پس ورته وایي زه مسافر یم په لاره ځمه څه نشته درک را سره نه لګي د خدای په نوم یو اوښ راله راکړه چې زه پرې خپل مقصد ته ورسم او ګوره د هغه خدای په نوم درنه سوال کومه چې ستا ډېر خراب شکل و نو الله دله ښکلی شکل درکړي ډېر ښه شکل دی سرمن یې ډېره ګډه وړه او د هغې الله په نوم درنه سوال کومه چې دا اوښان او دا دومره مال یې درکړه غریب وي الله مالدار کړی دی ورته څه وایي ګوره کبرجن ته وایي ښه زما دا رنګ خراب اوس یو کوټک درته ونیسم دا خو زما د پخوانه پیدا شي ښه ښکلی شکل و او ته څه وایې چې ته غریب وې دا مال خو ما ته د پلار نیکه نه پاتې دی ګوره دروغ ورته د پلار نیکه نه دا مال ما ته پاتې ده ما پلار نیکه تر نیکه زه خو پشت تر پشت نسب تر نسب مالدار یم او دا بنګلې او جایدادونه او دا نوکران زما ګرځي وی ښه وی او وی که دروغ دي ویلي که نه نو الله دې هغه سکه چې څنګه مخکې وي ابل له ورغی چې کوم په ویښته پې نه و د فرشتې په دعا وله ویښته الله ورکړل او غواګانې الله ورکړې وی مسافر یم او په لاره ځمه او یو غوا درنه غواړم یا یو غوی راکړه او ګوره ویښته دې نو الله دله خشته ښکلې ویښته درکړل او غریب وي فقیر وي ملنګ وي مسکین نو الله دله دومره غواګانې او ځمکې او جایداد او دا نوکران درکړل او ورته څه وایي ښه زما په سر ویښته نو دا یې راپورې تور پورې کړل زما پیدایشي خشته ښکلې ښکلې ویښته او ته څه وایې چې ته مسکین وي فقیر وي دا
خو پلار نیکه نه ماته را مال پاتې دی زما نیکه او خپر نیکه او دا راشد دا ټوله ځمکې او جایدادونه دا خو زمونږ نه دي وایي ښه وایي که دروغ وایې که نه دروغ دې ویلي نو الله دې هم هغسې که چې څنګه مخکې وي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله همغسې کړل دغه دواړه هغه یو همغسې برګې شو واپس یې سرمنسخا شوه امال او دولت او ځمکې او جایدادونه او نوکران او هغه اوښان هر څه لاړل برباد شو ولې چې الله وغواړي نو لرکوني شي که نه چې لرکوني دا هر څه خو د الله په لاس کې دي والسماوات مطویات بیمینه والارض قبضته یوم القیامه قیامت پر ورځ به الله د ځمکه راوالي او د اسمانونو په لاس کې به داسې اړی راغلی دا ټوله ځمکه او د اسمانونه الله ته څه دي یو کون دی هر څه به ختمي چې وغواړي بادشاه به دي که چې وغواړي ګدا به دي ډېر د دنیا غټ غټ بادشاهانه مو لیدلي چې بیا پې په جیلونو کې مچان پس پې مو بنګېږي او ډېر کمزورې خلک مو لیدل چې هغه لوی لوی شاهي که یو کم ځای ته ورسېږي دا خو د الله نظام دی وګورئ بیا درته وایم چا له نعمت دی او چا له قهر او غضب دی همغسې الله پخواني کړل بل هماغسې ګنجې شو همغسې هغه غوا او هغه قصې پسې او نوکران او ځمکې هر څه تس تس ختم شو بیا ملنګۍ ته کېناست درېیم له راغی چې دا کوم په سترګو ړوند و الله بینا کړی هغه ته وایي مسافر یم او په لاره تلمه او نشم ته خپل مقصد ته وطن ته نشم رسېدی د هغه خدای په نوم چې کوم الله تعالی سترګې درکړي تړون وي الله سترګې درکړي یو ګډ چیلی دی نه غواړم او د هغې الله په نوم د نه غواړم چې کوم ته مسکین او فقیر وي والله دا ګډ چیلی او دا مال درکړو او دا نوکران او دا ځمکې او ته څه وایي او وایي بېشکه یاره ډېره ښه خبره دې وکړه زه ړوند وم او الله ماله سترګې راکړې بالکل پس نظر مې نه لګېد الله احسان وکړ او زه مسکین وم فقیر و نصف م نو الله را لګډ او چیلی راکړه دومره مال یې راکړه ګوره د الله شکریه ادا کړه که نه ان شکرتم لازیدنکم قرآن کې الله وایي که زما شکریه دې ادا کړه نعمت نورم زیاتوم ولئن کفرتم ان عذابي لشدید که ناشکري دې وکړه دا څه در نه اخله موږ ناشکره قوم یو ناشکره موږ کې شکریه نشته مالدار سړی په خپل مال شکر نه ادا کوي بس وایي د لوږې مړ شوم عقلمند او هوښیار سړی د خپل عقل شکر نه ادا کوي چې الله پوهه دې راکړه او راشه ستا دین کې پې زه خدمت کوم تاله ښکلی شکل رنګ دې راکړه شپې او لاسونه شکر ادا کوم الله ستا عبادت پې کوم نه هغه په ګمراهۍ پې څه شي ښکلی شکل دی الله راکړه دا تا ته په سجده لګوم دا نه چې دا ښکلی شکل دې راکړه زه پې ډمبازي به کوم او زه پې ګناهونه کوم نو یې مال الله دا هر څه راکړل زه خو فقیر وم مسکین وم دا ګډې چیلې هر څه مال الله راکړي دي څومره ګډې چې دې خوښي ته خو یو غواړې که نه څومره چې دې ګډې چیلې خوښي وړه دا مال الله راکړي دا الله مال د شا به وړه فرشته ورته څه وایي وایي ستا د الله ګډې او چیلی مبارک شي نه مې ستا ګډه پکار ده او نه مې ستا چیلی پکار دي خو تاسو درې واړو باندې د الله امتحان وشو هغې دوو ناشکري وکړه تباه شو او تا د الله شکر ادا که الله به یې د مال او دولت د دې نه نورم زیاتوي د الله لار کې سینه مه تنګوه د خدای لار کې ورکوه فرض هم ورکوه او نفل هم ورکوه وګوره الله به رښتیا وایي که دروغ وایي تاسو نه تپوس کوم رښتیا وایي خدای خو دروغ نه وایي که یو سړي زه وایي چې الله دروغ وایي خو دا مسلمان نه دی کافر دی او د الله د کتاب وینا ده چې صدقه زیاتوم څومره صدقه چې ورکوې دا زیاتوم دا کموم نه نو د الله حق پوره زکات ورکوه او ورپسې صدقه زمونږ په دې وطن کې پکوا دا مشران زنانا یا دا بوډاګان بختور خلک زه ورته ولې بختور ویم جومات ته به مستقل خیرات راته د جمعې شپې باندې خو به خامخا د خلکو دا خیراتونه جومات ته راوړل حالانکې د خیرات لپاره دا لازمه نه ده چې د جمعې په شپې وړه او په بله شپه یې موړه خو دا د هغې یو طریقه وه جمعې په شپه او د زیارت او هره شپه د الله شپه ده هر وخت کې د الله ته محتاج یم هم د جمعې په شپه هم د زیارت او هم د ګل خو د جمعې په شپه به باقاعده مستقل کاسه کې ترکاري جومات ته طالبانو راوړلی شوه او ورسره روټۍ به وه چا به وس کېده میوه به یې مو سره راولېږله اوس خو وایي او غنم خو په 1200 روپۍ من دي دا به زه خیرات کې لېږم طالب چې به اواز وکړه یو ډوډۍ دوه ډوډۍ به ورته چونې ته په شکرۍ کې واچولې زه وړه اوس یې اړی راړی چې کومه ډوډۍ راوالم او په منځ یې پېنځه ځایه کړم نو هغه ته کټوره پکې وګورئ ورته کله یو طرف ته ګورئ کله بل طرف ته خو طالبان هم دي نو دي کور دلته څه کوي چې په جومات کې راته پراته دي
نو هغه راوالي نو هغه تاوایي نو چې ښه توره پکې وګوري نو بیا وګوري چې جنوب یې تور دی او که شمال یې تور دی نو هغه تک تور طرف دی او څلور ګوتې راوالي نو په دا منځ یې نیمه کې نو طالب له په ښکاری کې ورواچوي او سمڅی په لوښي کې خوش لقی روش لقی ښې ویښته ورسوي نو دا لونیم پکې ورته راوغورځوي کچالو د خپل پټي زمارونو خدای نه ویرېږئ د الله په نوم د الله له ورکوئ نو خدای له چې کوم شی ورکوئ نو ښه شی به ورکوئ که خراب شی به ورکوئ ښه به ورکوئ خراب به نه ورکوئ یو سړي یو چېرته خدای خبر منښته به یې کړې وګني بعضې خلک خیرات په قسمت کې نه او کاسې زړه درته راغلي وو نو جومات کې ملا لی په کاسه کې مات کنډولې و دا ګوټې ماتو په هغې کې وله څه ترکاري مرکاري راولېږي بچی دی ورکړی و ها د استاد دی یو تا مات کنډولې و مات دا ګوټې مات و ترکاري چې هغه استاد چې هغه ترکاري کېښود هغه کنډولې څښاو غاړې ماړې ګنده وې او وینځلې شوې نو نو چې دته هغه ترکاري رانیږدې شو چې بېرته د څښا بین ته ته خدا یو ترکاري د کره څښا شو نو کاکا ما پسې د جومات ته راوړه نو ده د غوسې نه هغه لوښي راواخېسته وخت یې وغورځو چې خو مات لوښي دي دا ګوټی هسې مات څښا دې پینځلې شوې هم نه دی او ترکاری نه هم څښا بین دي نو ماشوم په ژړا شو ماشوم په ژړا شو نو د استاد ورغی چې بچي ولې ژاړئ ته خو ما په کاسه ونه ویشتې ترکاري دې ما له راوړه بس ومې غورځولې په دا څښا ترکاري ما څه کوله وی هغه لوښي پسې ژاړمه نو هغه بچي هغه لوښي خو دې ماتو وی دې کې مونږ سپو ته ډوډۍ ږدو که نه اوس سپي ته ډوډۍ پسې کېږدو دې سپي ته ډوډۍ خاوله نو هغه لوښي چې ته پکې سپي ته ډوډۍ ږدې هغې کې ترکاري اچي د ترکارۍ دونه سپکوالی وکړو هغه بیا خیرات کې د خدای په نوم او بیا به سوال هم کې خدایه نو زه خو په لوی مصیبت اخته یم دا رانه لر کې په لوی غم اخته یم دا رانه لر کې په لوی بیمارۍ او فرض اخته یم دا رانه لر الله ستا دا هر څه نی خپل ځان ته کم شی ږدې خپل بچي ته کم خوراک ږدې او د الله په نوم کم خوراک لېږې په دا لږ ذهن کې سوچ وکړه سوچ دا خو د سوچ خبرې دي خپلو بچو ته کم رزق ږدې د خدای په نوم د الله په نوم ګوره ته چې خیرات ورکوې خو د الله په نوم یې ورکوې که نو د الله په نوم کم رزق ورکوې نو د ستا د رزق چابیانې کنجیانې د الله سره دي دا قرآن حکیم کې الله تعالی فرمایي د دې چابیانې خزائن دا رحمت د هغې چابیانې کنجیانې د الله سره دي او غواړي دا رزق در باندې زیاتول هم چې او غواړي دا رزق در باندې بندول او ته به ورته ګورې اوړه به دې ورته نه کېږي پرهېز به در باندې ولګوي ته بیا ورسره څه کوې نو پخوا دا خیراتونه صدقې دا زموږ کسبګر لور شو ترکان شو نه شو دا به په دې کوڅو ګرځېدل او په دې ورځو کې به دا 3 دړۍ او 4 دړۍ او 5 دړۍ غنم به ورته هر چا ورکول نن سبا خو کسبګر چې لاړ شي نو خلک دروازې ورته بندېږي څوک کسبګر له شی ورکوي دانې ورکوي غله ورکوي وایي نغدې به درکوو نو غنم کم دی ته ورسې هر سړی په قهر د خدای ستني ولې موږ د الله حق نه ورکوو د الله چې کوم شی زموږ په مال کې کېږي هغې کې باندې موږ سترګې پټې کړې دي د نبي کریم صلی الله علیه وسلم زمانه کې یو سړی ثعلبین و حضور پاک مبارک ته راغی وی چې د الله رسوله ما ته دعا وکړه چې ما له خدای پاک مال راکړي دعا یې ورته وکړه مال یې زیات شو خو د حضور پاک مبارک دعا ولګېده چې مال یې زیات شو نو نور کله به 5 والا وختونه موږ چې دا په مدینه منوره کې د نبی علیه السلام په جومات کې کول او چې مال لږ زیات شو نو لږ لرې لاړ ولې چې یا خو خلک هم تنګېږي ستا دا ګډې کېلی زموږ فصل خوري نو بیا به داسې 3 او 2 منځونو له راته نورم مال زیات شو چې نور زیات شو بیا به دروازې په یو منځ له راته خو د حضور پاک مبارک دعا وه هغه ګډې کېلی او مال نورم زیات شو بیا به یوازې له جمعې مانځه له راته لرې شو نورم دونه مال زیات شو چې ځان له بار لرې ځمکې او جایدادونه واخېستل او بیا به د جمعې هغه مانځل هم نه راته اوس دا مال ښه دی او که د حضور پاک مبارک شاته مونځ الله اکبر چې امام دې د دواړو جهانو مبارک سردار یو طور پسې مونځ کې هر څه پې قربان هغه هر څه پاتې شو دی غریب لرې لاړ د زکات زمانه راله نو نبی علیه السلام مبارک زکات پسې سړی لېږه چې لاړ شي زکاتونه راغونډ کړي چې دله ورغې وایي زه راغلی یم چې ته زکات راکړې ښه دا نور حقونه لږ دي اوس به لا زکاتونه هم ورکوو او ګوره چې څومره دا مال زیات شي که نه د پښتنو متل یې درته نه وایم خراب دی خو چې څونه مال زیات شي نو هغه همره د انسان دا زړه تنګ شي بیا نو هغه کوم صحابي چې زکات غونډولی دغسې مایوسه راغی نبي علیه السلام مبارک ته کېناست صاحب زکات دې راوړه وی او صاحب راومېړه وی پلانکي طالبه قرآن نه کړو
غږ یې ونه کړ. یو کس پکې دا آواز وکړ چې صاحب دعا دې ورته وکړه کنه کمال دولت رنګ شو خو زکات ته ته وکړي زکات ته فکس وایي هغه چې کور ته لاړ ښځې ته الوې ښځې ګورې یو سړی راغلی او زکات یې غوښتو نو یې تاسې چل وکړه چا کوم ځای نه راغلی وی نبي علیه السلام رالېږلی وی ما خو رخصت کړه ولې دې رخصت کړه نو وی دا زکاتونه امر خو به زمونږ په دې ټول په زکات برباد شي ای د خدای نیک بخته دا دې څه غلطي وکړه تا د حضور پاک مبارک استازې واپس ولېږه دا خو د هغه په دعا مونږ ته الله سره کړي یہ بخیل شومه دا دې څوک هله شابه د اعمال یو څه او ورسره زیات کو نبي علیه السلام یو څه ګورې خیره راته ونه کې غرق نه شو چې څومره زکات کې دا غیم راغون کړ ورسره نورم یو ځای کو دقه د چې راغی مدینې منورې ته نبي علیه السلام مبارک جومات کې ناست وی صاحب تا هغه سړی راغلی و زکات یې غونډه خو زما طبیعت لږ برابر نه و نو هغه وخت سره مې ولږ ورنه کړ او دا اوس ما راوړی دی ورته ویې زه اوس وړه او د قیامت په ورځ به یې په دا شا د پاسه د خدای دربار ته اوس راوړي دلته به پروت راوړي ویده نه اسلام د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زمانه راغله دا هغه مخکنۍ زمانې زکات او دا وروسته ټول هر شی را جمع کړل او راغی بوډا سپینګیری دی هغه له زکات راوړی صاحب دا د الله په لار کې قبول کړه بیت المال کې زکات مې راوړی ته څوک یې وې ثعلبین او حضور پاک مبارک د خولې نه یو ټکی وخته وې ثعلبه دا هغه وې ثعلبه ثعلبه برباد شو اصلي چې وې زکات وې ثعلبه هغه چې د ابوبکر صدیق څوک یې وې ثعلبین هغه چې هغه نبی علیہ السلام تا زکات نه غوښتي او خوي حضور پاک مبارک بعد چې زکات نه اخلي او ابوبکر د ابو قحافه زوی هغه دون خپل ځان یاد چې ابوبکر دومره لوی دی چې د نبی علیہ السلام به یو شی نه قبلي هغه به قبول کړي راوړه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانہ کې راغی د دنیا مال یې راوړو پیدا هغه زکات تیر شو کالونو موجود نه دا صاحب قبول کا پیدا څوک وي د ثعلبه هغه چې ابوبکر او نبی علیہ السلام تا زکات نو غوښتي وي او عمر دومره لوی سړی دی چې غیبه نه دی د به اخلاق ولا په قیامت پر ورځ به الله دربار ته راوړي اوس خو نبی علیہ السلام نشته چې دا چل درو او نه ابوبکر صدیق او نه عمر فاروق شته اصل چې زمارونو د الله په لار کې مال ورکول او د زړه اخلاص دی بس اخلاص چې په لکه راوي کړه په زړه د اخلاص نه مسکین غواړي فقیر غواړي گاونډي نه غواړي طالب وای خیر او دې پر اولاد فقیر مسکین وای خیر راوړه الله نوم درته واجب الله په نوم ګور الله نوم ډیر لوی شی دی الکه د الله د نوم نو یې ارزار قربان نو د لږ شی ورکا د خپل وخت مطابق ورکا لږ شی ورکا به ټول ترې پرېږده خو چې د الله نوم یې واخیست به د الله ستا د نوم نه هر څه قربان ښه شی وګوره لږ غونډې اوله د خدای په نوم ورکا اخلاص سره خپل زړه کې نیت کې یو صحابي چې دی هغه زکات پسې تللی نو یو سړي اوښانو هغه ته ویې ستا په دې اوښانو کې زکات وی بالکل کوم چې کېږي واخله نو د هغه په اوښانو کې د کال یو بچی کېده یو نر یو ماده بنت مخاض ورته وایي یو اوښې بچی یو کلن کېده یو کال نو د یو کال بچی خو ډېر معمولي فوټې شی وي که نه وایي ستا په اوښانو کې دغه د یو کال بچی کېږي د اوښې بچی هغه سړی ورته څه وایي وایي د یو کال د اوښې په بچی به ته څه کوې وایي غټه اوښه بوله سړیه دې ته ایمان وایي وی نه غټه اوښه پکې نه کېږي د اوښې دغه د یو کال بچی کېږي نو د یو کال بچی خو نه پی کوي او نه بار وړي کومه غټه اوښه پکې وګوره وی نه ما ته نبي علیه السلام دقه ویلي دي نو په دومره مقدار کې دغه یو بچی کېږي او که ته زیات شی ورکوې نو په خپل نبي علیه السلام له بوځه نو په خپل اوښانو کې ښه سربه مضبوطه قیمتي اوښه وکته او د پړي نه ونیوه نبي